د افغان کډوالو د بیا ستنېدنې لړۍ جاري ده. د تورخم او انګور اډې په لاره په تیر 2 ورځو کې 1150 افغان کډوال بیا ستانه شوي دي. په دغه 1150 افغان کډوالو کې 1153 د تورخم په لاره او 2 د انګور اډې په لاره واپس ستانه شوي دي. د ریپورټ تر مخه د روان کال د اپریل د لومړۍ نیټې نه چې د افغان کډوالو د بیا ستنېدنې کومه دویمه لړۍ پیل شوې ده، نو په هغې کې تر دې دمه څه د پاسه 1 لاک پورې افغان کډوال واپس تللي دي. او که دغه سلسلې ته ګورو نو د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې نه تر اوسه پورې ویلی کېږي چې څه کم 8 لکه افغان کډوال بیا ستانه شوي دي. د ریپورټ تر مخه په پاکستان کې اوس هم څه د پاسه 3 میلیونه یعنې 13 لکه افغان کډوال اوسیږي یا میشته دي. د ریپورټ تر مخه دا کومه لړۍ چې اوس پیل شوې ده یا په تیر 2 ورځو کې چې کوم افغان کډوال بیا ستانه شوي دي، نو په هغې کې د پښتونخوا نه 66 د پاسه زر، د اسلام آباد نه 66 او دغه شانتې د پنجاب نه 15 کسان بیا ستانه شوي دي. که ګورو ټوټل صورتحال ته نو په پاکستان کې 4 قسمه افغان کډوال میشته دي. یو هغه چې پی او آر کارډ دی ورسره، د هغوی د بیا ستنېدنې اخیری چې کومه نیټه ده هغه د جون 13مه نیټه ده. دغه شانتې چې چا سره ای سی سی کارډ نه نو هغې لړۍ چې کوم دی د بیا ستنېدنې هغه جاري ده. دریم هغه دی چې په غیر قانوني توګه دي نو هغه هم روان دي. او څلورم هغه دی چې دلته په ویزو اوسیږي نو هغه اکارډنګلی ډیل کیږي. اوس چې کوم په تیر 2 ورځو کې لړۍ ده نو په هغې کې چې کوم 11 د پاسه زر کسان دي غیر قانوني نو هغه واپس کړی شوي دي. او دغه شان په دې کې 138 افغان کډوال په رضاکارانه یعنې په خپله خوښه واپس شوي دي. ریپورټ دا هم وایي چې څخواوشا 1 میلیون افغان کډوال چې کوم په تیر 2 کالو کې واپس ستانه شوي دي نو د هغوی دپاره هلته زیاتره مشکلات دي. نو پکار ده چې ادارې دغې طرف ته نړیوالې ادارې هم پام وکړي.